او د حج دا سفر دې الله نصیب کی دا د لیونو شانتې دا منډې او چغې او دا تلبیه او دا کوکې او دا چغې دا دې الله نصیب کی چې کله حتیم کې او کله ملتزم کې او کله حجر اسود سره کله منا عرفات او مزدلفه کې او مختلف مقاماتو کې التا د الله عبادت کې او الله نه غوښتنه کې الله دې راتلون کې حج د بیت الله شریف هغه سفر هغه مبارک عبادتونه دې الله نصیب کی د زړه نه امین وایه نه شوق سره وایه الله دې نصیب کی الله دې څنګه چې دلته یوځي او الله دې دغه شان الته یوځي چې حرمینو کې ناس دي او دغه شان دا بعضی اهم مقامات دا الته وینو ګورو او الته دا عبادت او دعاګانې کوي یاره رونو ډېر خوند دی قسم په الله دومره مزه ده دومره خوند او ذایقه ده چې د کائنات په یو څیز کې دومره مزه نشته الله دې بوزي زنانه دې الله بوزي نارینه دې الله بوزي او ان شاء الله چې خدای پاک براتون کې حج له تنظیم کوي اسباب خو الله جوړي منګه خو سم نه یو خو زمونږ عزم او اراده شته او کدی حال کې وفات شو الله دې د قبول شوي حج ثواب زمونږ په عمل نامو کې ولیکي د دې وجه نه روایتو کې راځي حاجي صاحب چې حج وکړي صحیح حج وکړي داسې د ګناه نه پاک شي لکه په دغه وخت کې چې د خپلې مور نه پیدا وي هر روپۍ چې په ځان باندې لګئ د 10 لکه روپو د صدقې اجر ثواب ورته الله عمل نامه کې لیکي د مارونو حج وکړئ حج عمرې وکړئ چې الله د لوس درکړي نفلي عبادتونه په خپل ځای باندې اجر او ثواب خو چې دا کم د باندې فرض دی دا لازمي وکړئ ډېر خلک پنشنې والي هلکه روزګار به کوم نوکرۍ نه خلاص شم اوس به زه پیسې ګټمه کاروبار به کوم هلکه حج د باندې فرض دی بیړه غر کې حج وکړه څومره کاله د نوکري وکړه او تنخوا دې واغسته یا د تجارت وکړه یا درته پیسو یا ځمکه کې درته حق میلاو شو نو په دې کې حج وکړه د الله حکم دی د فرضي عبادت بیا چې کله ته حج له لاړې تا ته څومره اهم مقاماتو کې ملاقات ملاویږي د حجر اسود متعلق ما کته یمین الله فی الارض اوهو ناشنا خبره ده وی دا په ځمکه کې د الله لاس مبارک دی بلا تشبیه څوک هم چې حجر اسود ښکل کي داسې ده لکه د الله لاس مبارک چې ښکل کړی او څوک هم چې حجر اسود ښکل کي د قیامت په ورځ به د دې سړي باره کې سفارش کوي شفاعت به کوي د الله دربار کې به ولاړي الله دی راغلی او ستا کور ته حاضري کړې ده او زه یې ښکل کړی حجر اسود به د هغې باره کې سفارش کوي او ترمذي شریف کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا حجر اسود اول کې تک سپینو لکه د پیو پشان یا د واورې پشان تک سپینو د بنی آدمو د انسانانو د ګناهونو د تک تور که او یو روایت مې وکته اگر چې کلام پکې دی وی دا حجر اسود وی د دې اصل حقیقت څه دی دا د جنت نه راغلی کاڼی دی وی دا څنګه راغلی ډېر عجیبه خبره یې لیکلې ده او ما درته وویل چې دې خبره کې کلام شته وی دا آدم علیه السلام چې الله پیدا کنو جنت ته داخل ک او په جنت کې آدم علیه السلام د یو بوټي نه الله منع ک هغه بوټي کې اختلاف ته څوک وایي چې د غنم بوټی و څوک وایي د انګور بوټی و څوک څه وایي ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین آدم علیه السلام د دغه بوټي نه الله منع ک چې د دې نه به خوراک نه کوي او په آدم علیه السلام باندې الله یو فرشته مقرر کړه قرآن حکیم کې راځي فنسیا ولم نجد له عزما آدم علیه السلام نه هیر شو دغه وخت کې دا فرشته چې کوم دا لږه اخوا شوه او آدم علیه السلام د دغه بوټي نه خوراک وکړ او قرآن کې الله فرمایي فنسیا هیره پیراله ولم نجد له عزما اراده او عزم نو
نو چې د دې بوټي نه خوراک وکړه نو آدم علیه السلام ته الله فرمایي چې اوس د جنت نه کوز شه قل اهبطوا منها جمیعا آیاتونه نازل دی قرآن کې آدم علیه السلام خو جنت نه را کوزېدو کې شو الله چې هغه کومه فرشته په ده باندې مقرر کړې وه الله د هیبت په نظر هغه فرشتې ته وکتل چې کله وکتل د هغه فرشتې نه الله یو جوهر جوړ کړ یو کاڼی ته الله جوړ کړ ناشنا خبره ده واورئ چې هغه کاڼی ته الله جوړ کړ نو دا کاڼی دا جوهر په جړا شو جړلې نو الله ورته د ویلو طاقت ورکړ نو آدم علیه السلام ته دغه کاڼي ووی چې زه هغه فرشته یم هغه پتا چې الله مقرر کړی وم اوس زمانه کاڼی جوړ شو زمانه جوهر جوړ شو آدم علیه السلام د ځان سره دغه کاڼی راواغسته او د جنت نه راغی دنیا ته دغه کاڼی په خراسان کې یو غر دی جبل قبیس ورته وایي په هغه جبل قبیس یا جبل قیس کې دغه کاڼی امانت کېښودلی شو کله چې ابراهیم علیه السلام بیا بیت الله شریف جوړو دغه غر نه هغه کاڼی راواغسته او د بیت الله شریف په دې دیوال کې ولګو دا دقه حجر اسود او دا حجر اسود بیا ابراهیم علیه السلام ته گویا شو او ورته وی ای ابراهیم علیه السلام زما د پاره سوال وکړه چې الله مې دلته مکه کې پریدي واپس مې هغه خراسان غر ته جبل قبیس یا جبل قیس ته مې واپس نه کی نو بیا ابراهیم علیه السلام دعا وغوښتله او دغه کاڼی په مکه مکرمه کې پاتې شو دا کاڼی ما تاسو ته وی تک سپینو د مسلمانانو د انسانانو د بنی آدمو د ګناهونو په وجه باندې تک تور شو روایاتو کې راځي وی څوک چې دغه کاڼی د حجر اسود خپل کې د قیامت په ورځ بدل الله یو شکل ورکي یو تنو جوسه به ورکي په خپل جبه او په خپل شونډو به دغه سړي باره کې سفارش او شفاعت کوي څومره مبارک مکان دی مبارک ځای دی مبارک کاڼی دی د دې ښکلولو له تله پکار دي که نه دي تله هلکه الله دې مال هم وس راکړي تاسو ټول